الله فرمایي چې منافقین هغه خلق دي چې دوی کله خلق وویني او لمونځ ته وداري ډېر په سستۍ سره سخت سست کېږي زړه شلېږي چې لمونځ ټیم راشي نو الله فرمایي چې دا سړی منافق دی ان المنافقین يخادعون الله اذا قاموا الى الصلاه هر کله لمونځ ته وداري قاموا وداري وساله سست ناراست چې کله داسې دي اړتیا لوټا کې اوبه راوړه دغه سړی ناراست حالانکې مکروه دي د چا نه په اودسو په لمونځ کې مدد وغوښتل خپله اوبه اوچتېږي اودس له به خپله اودس کوي که ګرمې وي په ګرمې کوه که یخې وي په یخو یې کوه په خپله به یې کوي نه د چا نه کې مدد غوښتل د مکروه دي مفتي کفایت الله لیکلي دویم نمبر چې کله خلق وویني نو بیا سلو لمونځ کوي او چې کله بیا خلق نه وي نو بیا تیز کوي دغه صفات نن سبا مسلمان بنده کې مروته په خاص کر په علماو او په قاریانو کې چې څوک امامت کوي اول صفات دا کېدای شي په موقع کې دی چې کله جمع ته مخکې شم خلق ډېر وي خپل قرات کو ډېر په مزه او په احتیاط او چې کله بیا ځوانه شم که نه په عینت اوسه سورة الکافرون او سورة اخري لسونه هم نه اړولي ستا د عادت په ټولو کې دی حالانکې دغه صفات منافق سړی دی چې کله خلق وویني نو بیا سلو کوي او چې کله خلق نه وي بیا تیز کوي نو کله مونږ جمع ته مخکې شو نو بیا لمونځ مزه کوو ښکلی کوو او چې کله بیا ځان له شو نو بیا تیز کوو نو دا د منافقینو نښه ده دویم چې کله مونږ جمع ته مخکې ګوګو خلق وي نو تیز قرائت نه کوو ښکلی کوو مزه یې کوو او تربیت سره یې کوو چیټ اوچتېږو او چې کله خلق نه وي نو بیا مونږ چې کوم نفل کوو یا سنت کوو نو هغو ته دومره سست وو چې ډېر کرت یې مونږ یې په ناستو کوو په بعضې علما هغه مو لیدلي دي چې هغه سنت او صلات وتر همدا رقم چې نور سنتونه دي دا ټول په ناسته کې یوه ورځ ناوړه ورځ به یو عالم سره ناست وم هغه ډېر نفلونه کول وظایف ورسره موجودې په ناسته یې کول چې دنه دوه رکعته کې په ویلوړه اته بهتر وته راکوله لاس راکوته کوي او منډه یې کوي مسجد بندو دا خاص صفات ځان او خپل پکور صحیح ده الله دې موږ